الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم صدقت يا رب العالمين. دي آيات الله رب العزة فرمائي والذين هاكسان كفروا كفر کړي بآيات الله بآياتنا الله رب العزة باندې ولقائه وملاقات الله باندې یا والذین هاکسان کفروا چې انکار کوي بآيات الله آیاتنا الله تعالی ولقائه وملاقات الله اولئک دا هغه کسان دي یئسوا چې دین او امید شوي من رحمتي د رحمت زمان الله وی دا هغه ټولګي دي چې د زمان د رحمت نه امید شوي حالانکه الله رب العزت د خپل رحمت متعلق فرمایي ورحمتي وسعت وی زما رحمت چې دا فراخ دي زیات دی په غضب باندې بلکہ کہ اللہ رب العزت فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کلمہ نعمتون شمار وے شمار بینکر شو من جملہ دا ہوا نعمتون یو رحمت دا اللہ رب العزت دا اللہ دا رحمت نبنون اولیکی یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ رب العزت فرمائے زما بندگانو چې ګناهونه کړی دي ظلم کړی دي زیاتی مو کړی دي زما د رحمت نه منع امید کیږي توبه وباسه الله تعالی سجد کا ګور صاحب الله سجد اولو کې رسوال اشتا خدا الله په قبولیت کې رسوال نشي الله یې توفیق راکړي. اولئک دا هغه کسان دي یئسوا چې ناامیده شوي دي من رحمتي د رحمت زمانه نو ناامیدي د الله نه څوک کوي دا کافر کوي د مسلمان دا شیوه نه ده دا طریقه نه ده چې دی به د الله نه ناامیدي کوي خان مسلمان به په هر څومره چې ګناهګار وي هر څنګه چې وي خو دی به په الله باندې امید ساتي د الله په الله به یقین ساتي مضبوطه عقیده به ساتي الله دې توفیق اولئک او دا هغه کسان دي لهم د دوی لپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی. الله رب العزت فرمایي چې کوم زما د رحمت نه ناامیده شوي دي د دې لپاره عذاب دردناک دی. الله وساتي الله وایي فما كان جواب قومه بس نور د عمل د قوم د ابراهیم علیه السلام الا مگر ان دا خبره قالوا چې دوی وایي اقتلوه قتل کې د ابراهیم علیه السلام لره خبر روانه او حرقوه یا اوس وځوي دی ابراهیم علیه السلام چې ورته دعوت د دین ورکړو د الله د وحدانیت خبره ورته وکړو خلک یو بل ته ویل دې داسې کارو کې دې په سربل کار نه دی پکار اقتلوه قتل کې او حرقوه یا اوس وځوي ژوندي والله وی فانجاه الله واسم نجات ورکچالرا ان ابراهيم عليه السلام لرا من النار دورنا ان في ذلك يقينا بديك لآيات عبرت لقوم دهغ قوم دبر يؤمنون چې ایمان کوي خبر داوا چې ابراهيم عليه السلام دبر خشاکونه راځي شو د دې په تاریخ ولا لیکلي چې بعضی ګناهګان براتلې نشوي نو په چا باندې سړي وراتلې په امسا باندې ور
وایي ته اوس څه کوې خدای دې دوی وباسه خو کور کښېنه وایي هغې ته به وایي چې څه کوې وایي ابراهیم علیه السلام باندې اور بلئ نو دا څه لرګي مې راغوښتي دي چې زه پکې خپله حصه شامل داسې کافران نونه به ته په مسلمانۍ کې مجبور نه یا چې څونه په ورستی خیر چې اور بل شو نو یا یې منجنیق جوړ کړو او یا چې دې کال یې جوړ کړو په هغې کې ابراهیم علیه السلام کینو د اور منځ ته ګزار کړه الله رب العزت ورته د اور نه دننه باغ جوړ کړو یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم الله وی سلامتیا والا وګرځوي نه په ډېر یخېږه هسې نه چې بیا هم راله خلیل خراب کړي او نه په ډېر ګرمېږه چې بیا هم دې ته نقصان ورسي نه بردا سلامتیا والا ویلی وشي صرف یو واره او یو بیبي ورسره په دې ټوله صالحه کې او بیا وروسته ملغه بس وارې وشي الله رب العزت فرمایي وایي د دې دغه ردعمل دغه کار د هغې نه خدای پاک ژوندی راوباسه ګوره چې صحبت دې خراب وي د پلار یې ناسته پاسته غلطو خلکو سره ورنه چې ابراهیم علیه السلام راووته نو ورته نعم الرب ستا رب ناشنا رب دې ګورې ښه ستا حفاظت یې په دې دومره اور کې وکړو چې هغې له څومره وخت واله نه شو ورتلی تب له دې نو شو ورته او ایمان یې بیا روانه حق خپل زوی یې څنګه ایمان یې روانه وای وقال او ابراهیم علیه السلام انما یقینا بغا خبردار اتخذتم تاسو نسدی من دون الله فمقابله الله تعالی کې اوثانا بوتان لرا مودة بینکم د پاره د باهوي دوستاني د تاسو د یو بل سره محبت کوئ په ذریعه د دې بوتانو باندې مطلب یو معنی دویم نمبر چې دا بوتان دي ستاسو د پاره سبب د محبت د بوتان نو سره مینه محبت ساتئ دومره چې هغه ستاسو لپاره د یو ځایوالي ذریعه ګرځېدلی یا تاسو د یو بل سره ملګرتیا ده نو چې یو کس ګناه کوي دا بل یې څوک ملګري وي نو دې اگر که دا ګناه درته بده هم ښکاري خو بیا هم د ملګرتیا د ولې دې لګیا د دې مغلوب ورسېږي الله ربالعزت مودة بینکم د ولې د ملګرتیا د ستاسو طرف خپل منل نو وایي مودة بینکم کله سړی ناروا کوي د رفاقت د ملګري د وجې ملګري په نه هغه ګډېږي دې عمر سره ټیک نه شي وګډېږي هغه ډوکي مار راولي یاره ما یې په واده کې راوستي راشه دې مله په دې واده کې ورولي هغه ګیره خرئ نو په موږ خو داسې طوفان راغلی چې لیوني په ټکي نه پوهېږي ماحول داسې جوړ دی چې په دې پوهېږي چې ګیره به چې په هېڅ نه پوهېږي په هېڅ شي نه پوهېږي د هغه چې دی نو کاته غواړي خو په دې پوهېږي چې ګیره به وي داسې نو په ګناه کې وي ستاسو کیسه یو بل سره برابر ده فی الحیات دنیا په زندګۍ د دنیا کې او تاریخ داسې خلک هم لیدلي دي چې هغه د دین په میدان کې د یو بل سره چې دی داسې مضبوط وابسته ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجه فرمایي چې یو کس معلومه د هغه نه تپوس مه کوه د هغه ملګرو ته وګوره چې د هغه ناسته پاسته چا سره ده بس د هغې نه معلوم کړه چې دا کس د دې کوي وي د هغې نه معلوم الحدیث کې راځي المرء علی دین خلیل وي دا کس چې دی د خپل ملګري په دین باندې کاغه د فرانس جانډا ولګول دې د فرانس جانډا لګي کاغه چاته شهید وي دې مرته وي کاغه چاته پاک وي دې مرته پاک وي کاغه چاته د اسلام خلاف خبره وکړه دې مرته دې کوي وای دا د هغه هغه دا نو ورته معاشره وایو سوسایټي ورته وایو دا د دغه اثرات دي ناس دې او داسې خلک هم تاریخ دي
علامہ ابن قدامہ اندلسی رحمه الله د امام مالک سے د مسلک یو لوی امام دی محدث د زمانه هغه ډیر زیات جهادونه وکړل نو یو پیروته حرم شریف کې چې دی یو کس وی چې را سیب کا ډیر زیات جهادونه وکړل د زمانه محدث دی د جهاد یو ناشنا واقعا راټول هغه وخت جهاد ټول د غرایبونو ډک ټول ناشنا وما سره یو پیره داسې معامله شوه چې یو پیره خبره را خوره شوه چې صلیبیان حمله کوي هغې چې حمله کوله نو اطلاع صحیح وه موږ چې تحقیق وکړو زه په علاقه کې وګرځېدم زر زر چې کوم باډر علاقه وه په هغې کې مې وعظ او نصیحت وکړو جوشیده بیانونه مې وکړل مجاهدین را سره تیار شو خلک را سره خپل بچیان رابار چې کله زه جهاد ته تیار شوم او موږ روانېدو باډر ته نو کله هغې ته وویل چې بېګاله به شروع کړو سبا سهار به روانېږو نو په دغه زه چې اوس واپس کور ته راځم ناوخته تیاره ده یو زنانه ولاړه او د سر نه خپو پورې ټوله چې ده دا په پرده کې بیا یې راته وویل چې یا امیر المؤمنین وایي ما ورته چې جی وایي ودرېږه وایي ما ته وایي چې دا یوه لفافه ده او دا ورسره خط دی دا به والې خو دلته یې مه کولاوه کور به یې کولو کې او دې کې ما څه لیکلي کړي دي او څه چنده ده د دغه دپاره جهاد لپاره وایي کور ته چې لاړم نو هغه مې چې کولو کړه په هغه خط مې لومبي وکتل په خط باندې د پاسه لیکلي وو په خط کې چې ته کله نه دې کسانو پسې ګرځې او تا دا نوجوانان تیارول نو زما کور کې چې څوک وه ټول شهیدانې شوي دي علاوه د یو ماشوم څوک پاتې نه دي او ما سره مال هم نشته هر څه ختم دي زه ډېر کور وګرځېدم چا مې وکړو چې مالي امداد در سره کوم خو د هغې هم څه لار نه وه بیا مې داسې وکړو ما ویل چې یاره زما ویښته ډېر زیات ښکلي او ډېر غټ وو ما ویل چې یاره دا ویښته زه په ځای په زینت باندې څه کوم نو دا ویښته مې خپل کټ کړو د هغې نه مې پړې شانتې وړوکي جوړ شوي دي چېرته خو د مجاهدینو په کار راشي نو په هغې کې په کار کړه چې زما په جهاد کې څه وشي زنانه وایي زه وایي راته وایي چې په دې لفافه کې پراته دي دغه وایي زه هغې ته د هغې جذبې ته مې ډېر زیات وجاړل وایي خیر د سهارې چې کله روانېدو نو ما اعلان وکړ چې کشر هلک به راسره جهاد له نه ځي ماشوم به نه ځي وایي دې کې مې چې وکته زموږ نه مخکې یو ماشوم روان کشر هلک وایي ما هغه روبله وایي ما ورته ویل چې وایي چې څنګه مې اواز ورکړو هغه راته د هغه ځای نه اواز وکړ چې صاحب زه د هغې زنانه زوی یم هغه تا دی چې بېګالې پاپه درکړه زه د هغې هغه زوی یم او ته ما نه شې منلی زه به ځم داسې وایي ما ورته ایله اواز ورته چې مور رالېږلی وایي لاړو د جهاد میدان ته وایي د جهاد میدان کې موږ پړاو واچو چې اوس به سبا حمله کوو خو صلیبیانو حمله نه کوله هغې له یعنې د حملې جوګه نه و ځان مختلف فوجونه راغونډېدل او موږ ورته هغه ځای کې باډر سره پړو نیسلي وایي دغه ماشوم راته وایي که ستا خوښه وي نو زه کور چې دی پخلي په خپله کوم زما مور چې ده هغه مشره ده او یو خور مې د هغه هم زمانه مشره ده بله او مور مې چونکې هغه مونږ ډېر کار ته نه پرېږدو دا خور مې بیماره ده نو زه پخلی کوم زه ډېر ښه پخلی کولی شم مجاهدین له به زه دا دې پوه کړم لنګر به زه ورته ماتېږي صحیح ده وایي دې لګیا شه په هغې کې او زه چې اوس ګرځېدم وایي چې رالم مې ماشوم په ګټه باندې سر ایښي و هلته هغې سره خوا کې وده شي او هدې کې به ځای کړی شي وایي ما وی چې ماشوم دی ما خپله خشاک راغونډ کړو هغې ته مې اور بله وایي بیا هغه ته به مې کته ډېر حیرت به هم راته کېده د مور هغه خط به یې راته رایادېده چې دا په کور کې یو ماشوم باندې وایي بیا داسې کار وشو چې د انسان بس ده وخاندل بیا یې وخاندل په خوب کې بیا یې په بړق بړق وخاندل وایي چې راویښ شم ما ورته چې ولې دې وخاندل وایي ما ته وایي چې داسې کار و چې خوب مې ولید او په خوب کې مې د جنت په غاړه یو نیر ولید او په هغې سجینکې ناستې وې ګورې هغې راته ووایي چې مرحبا مې
مرحبا دی پتا باندې او انتظار پیستا وګوري نه وی ما دې چې پتا سو کې دا وی چې نه هغه روان دي لاشه چې روان دي لاړم بل دی وی انتم دک شانتینه کې ناسي وګوري اګینا می تاسو ویلي چې نه روان دي لاشه بل مون خدای خادمان دي وی چې لاړم یو محل دی هغه په لکه یو زنانه ولاړه ده او هغه د دینه په حایس کې ډیره زیاته وی هغه راته مرحبا وی هغه نه می تاسو یا غره دي چې نه زه خدای خادمه مګر د دنه ایثار وی چې دنه لاړم په تخ باندې یو زنانه ډیره زیاته وګولې هغه ناسته د پورا وی نه وی زما وخت چې په تخ کې نو ما ته وی چې نه لږ وخت شته او ستا موږ انتظار کوو ته به جماعت زمون سره کې جماعت به زمون سره کې تعالی مونږ دعوت کوي ما ته وی چې قبول دی ما ته چې او ما ډېر وخاندل هغې سره نو زه پوه شم چې به دا کس خو شهید کېږي دا ماشوم وی ما ورته وی چې یو کار راوړه که ته شهید شوې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به زما شفاعت هغه ته به زما سفارش کوي چې زما لپاره شفاعت وکړي یا د کوم کسانو چې تا ته د شفاعت اختیار درکړي شي په هغې کې به زما کې د امیرالمؤمنین وي وی ما ته وایي چې چا سره وعدې نه وي ځکه وعده خو وعدې نه وي ما ته چې کوم ته وسې وی سبا چې میدان جهاد ولګېد وي به ما وروستو کوم ما ته چې بچي ته وی شهید هغې طرفه حمله نه کوله چې حمله یې نه کوله وي ما هم ته نږدې وخت شو ما ته خوب هم رایاد دی ما ویل چې ماشوم چې دی دغه شان دی ته ویل چې وایي ما داسې وی دغه مازدیګرۍ وخولم ما هم ته نږدې او په دې کې د هغې اچانک مضبوطه حمله وکړه چې حمله وکړه ماشوم به ما راټینګو ماشوم به زما نه تښتېده ماشوم به ما راټینګو ماشوم به تښتېده په مخکې به یې زور کوم ما ته دې بچي ته کشرې ته مخکې مه ځه مونږ زور ته راسره یې وی هغه رانه لاړ چې لاړ هغه سره غشي کم شو وی ما ته ویل چې بابا امیرالمؤمنین یو 3 غشي درنه غواړم که چېرته ژوندی پاتې شم بدل به یې درکړم او که شهید شوم نو وی به ښه راته وی ما ورته وی چې نه در کوم خو په یو شرط باندې چې زما شفاعت به د قیامت په ورځ باندې کېږي وی ما وی چې موږ د ویادې کې ټیک نه کوم وعدې راسره وی ما غشي ورکړه او کس رانه بیا وشو خیر جهاد وشو او بیا چې نه حمله ختمه شو ای پسوا شو بشا شو وی زه چې نه په شهیدانو کې هغه پسې وګرځم شهیدانو کې نشته زخمیانو کې نشته ژوندو کې نشته وی ما سره ورته ډېر زه ستړی وم وی ما اسواب شهید ته مې کوسو د شهادت ته چا غاړې کې نو زه پړوان دی لاړم ته خو دا کس ګورم چې دا ماشوم شي وی زه پړوان دی تلم تر دې چې یو کمر ته ورسېدم نو د لاندې نه یو کمزورې اواز راته چې این امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین به کوم ځای وی زه چې ما وکتل لاندې کمر کې یو هغه ماشوم پروت دی زه زر ورکوشم او د هغه اخرې سرګې وي هغه سر مې ورله راواغېسته په خپل پلتون کې کېښودې وی ما ته وایي چې بس اخري وخت مې د یو 2 وصیتونه درته یو دا چې زما دا کمیس به وباسې دا به زما مور ته روان نه کړي ځکه چې زما مور زما شهادت بغیر د دې نه قبلوي چې دا کمیس نه یې روانې کړی هغې به بیا هم شي دا کمیس به ورته روانې کړي به وینو نړۍ او بل دا چې زما یوه مشره خور نو هغه بیماره یو هغه ډېر زیات برداشت نه شي کولی نو هغې ته به ډېره په طریقه زما د شهادت خبره وکړي وی چې جهاد وشو موږ دلته نه روان شو زما نه 9 مجاهدین مخکې وو نور شاته وو زما هغې منځ کې روان وی هغه هاري والا علاقې والا راوتول چې هغه خپل کس ته استقبال کړو د غازیانو د شهیدانو تپوس ویې کړو چې هغه ستا به شهید دي ستا به داسې وی دغه زنانه او دکه وی ما وی چې دا ماته څنګه میلو شي په پرده کې دکه خور یې ولاړه او یو نه تپوس کوي د دې نه غواړه کسان بیا تپوس کوي چې داسې زموږ ورور دا خور یې ورته وایي هغه خو تاسو نه دي لیدلي ژوندی دی خو شهید شوی وایي چې دا یې ورته وویل چې موږ ستا ورور څه پېژنو خو بلا خلک موږ یې پکې نه پېژنو وایي چې زه راورسېدم نو زه پوه شم چې دا مکه زنانه ده وایي ما ورته ویلي چې دا که زنانه چې ما له دې غریب بابا راکړی وایي چې مکه زنانه وایي ما ورته چې داسې زوی دی
هغه خور ته بدلې چې داسې وروړي چې یا مور ته بدلوي چې ستا زوی شهید شوی دی وایي ما ته وایي چې نه ښه وایي ما ورته کوي څوک وه چې دی نه وایي چې نه قبر کې دې ښخ کړ وایي ما ورته وایي چې او قبر کې مې ښخ کړ وایي څه وایي ما ورته چې قبر کې مې یو ځل ښخ کړ نو زلزله راغله قبر بار راوویشت بیا مې ښخ کړ بیا زلزله راغله بار یې راوویشت په درېیم ځل مې ښخ کړ بیا زلزله راغله او مړی بار راوویشت بیا د اسمان نه څه غټ غټ مارغان رال او هغې اوچت کړ وایي ما ته وایي چې اوس مې ومنله چې او شهید شوي ما ورته چې اوس راستل دا خبره راته وایي چې دی دا د 45 کالو چې دی ما په مونږ باندې ودرو ده به ما تربیت کو نو ده به زمونږ کور کې چې کوم ماحول ده به دعا ځان سره څه غوښتنه زه پرې شکي شوم چې دی څه دعا غواړي نو یوه ورځ مې ورته پټ غوږ کېښودو چې غوږ مې ورته کېښودو نو ده به دعا کوله چې خدایه پاکه ماله به داسې شهادت راکې چې نور خلک د قبرونو نه شهیدان راپاڅي چې زه د مارغانو د ججورو نه راوځم مختلفو ججورو کې وایي چې دا خبرې کېدې په دې کې هغه خور یو چغه ووهله او راپرېوتله وایي هغه مور یې چې دی په پرده کې وه چونکې د خپین یې راخ کړل او کور ته یې دننه کړل وایي زه ورسره ولاړم ما وایي چې سجدات ورسره وکړم وایي هغه خور یې چې وړکوله د غر نه هغه وفات شوی نو وایي زه اوس ولاړ یم او د مور یې اواز وکړه چې خدایه پاکه خاوند مې شهید شو ورور مې شهید شو بچیان مې شهیدان شو دا یو لور مې پاتې وه دا مې شهیده شوه نو زه یوازې پاتې کېده نه غواړم ما هم وفات کړي او هغه لور د پاسه راپرېوته هغه هم وفات شو نو د دې دپاره ټول خاندان مودتا بینهم د یو بل سره باهمي محبت دا د دین دپاره او اخوا د غیر دین دپاره د دین دپاره ټول خاندان د شهیدان شو داسې نور به ناشنا خبره دا ده چې موږ خپل محبت خپل ورورولي خپل تعلق خپل صحبت د دین لپاره استعمال دنیا باندې وخی خراب خلکو ته راته باندې او آخرت باندې اثر خلکو داسې قربانۍ ورکړي نن موږ معمولي خپل زوی نیمه ګنټې ته نشو تیارېدلی خپله نیمه ګنټې ته نشو تیارېدلی خپل کشر یو ګنټې ته یوه نیمه ګنټې ته دې ته نشو کوي د ده ماغزو کې به فرق راشي وا ټوله ورځ چې سکول فرق پکې نه راځي ټوله ورځ چې زمینداري کوي په نور باندې تیز جوړي په هغې کې په هغه باندې ګیا کوي په هغه باندې د هغه دماغ نه خرابېږي او دین دماغ مو چې څونه استعمالوي نو دومره به دا خو کېږي او په دین یې چې استعمال الله یې توفیق کړي خبره دا ده مودتا بینکم د پاره د دوستاني په منځ ستاسو کې فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ثم یوم القیامت بیا په آخرت کې کافرانو ته وایي ثم یوم القیامت بیا په آخرت کې یکفر بعضکم انکار به کوي ګوره هلته د دین ملګرتیا وه نو هغې څه وي هغې وایي چې وایي ما هم ورسره وفات کړي ځکه ورته پته وه چې اخوا کامیابي ده بلال رضي الله تعالی عنه وفات کېږي بیبي ورته جاړي مه جاړه زه خو سبا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاوېږم د هغه د ملګرو سره ملاوېږم خپلو ملګرو سره ملاوېږم نو داسې نو وایي او دا نوره ملګرتیا چې کومه ده خرابه نو الله وایي یکفرو انکار به کوي بعضکم بعض ستاسو ببعض د ځینو نه ویلعنو صرف انکار به نه کوي او لعنت به وایي بعضکم ځینې ستاسو بعضا د بعضو لعنت به وایي په هغې باندې چې دا ملګرتیا به دې تباه او برباد کړو الله وی وما واکم النار او زه ستاسو چې دی هغه اور دی ټکانه ستاسو اور ده وما لکم ونه به ستاسو لپاره من ناصرین څوک د مددګارانو نه فآمن له لوط نو ایمان راوړو په ابراهیم علیه السلام باندې لوط علیه السلام دای دا سوه وارې وقال او وی انی مهاجر هو ابراهیم علیه السلام انی مهاجر یقینا زه ذاهب تلونکی یم الی ربي خپل رب طرف ته د هغه طرف ته هجرت کوونکی یم د عراق نه شام ته انه یقینا دغه الله تعالی هو العزیز دا غالب دی الحکیم حکمت والا دی الله رب العزت فرمایي ووهبنا له او من تخبه ورکړې وه هبه کړې مو له ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ويعقوب علیه السلام
دلته ګور اسحاق علیه السلام یاد کو اسماعیل علیه السلام یاد نه کو ولی وجب عقیده چې ابتدا د هجرت چې وا هغه د اسحاق علیه السلام مور کړی و بیا د اسماعیل علیه السلام مور چې هغه په منځ کې ولا بادشاہ کړی و هغه په منځ کې او اسحاق علیه السلام د هجرت ابتدا چې دا د اسحاق علیه السلام د مور نشو ځکه اشاره ده تړاله موږ هبه کې ورکړل راځه اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام وجعلناهم كرذول في ذريتي فاولاد دي النبوة پیغمبري والكتاب والكتاب وآتيناهم ورکړو دلرا ورکړو دلرا اجر او اجر په دنیا په دنیا کې الله رب العزت فرمای ابراهيم عليه السلام د اجر ورکړو په دنیا کې نو په دنیا کې څه اجر دی ګور موږ مونږ کما صلیت علی ابراهيم مستقیل وایو سنت دی په مانځ کې وي داسې درود شریف چې څوک په رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربت نزدېکت زیات وي ټول وایي صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم او بلا عیسائیت یهودیت حتی بعضی دا هندوان دام ابراهیم علیه السلام د خپل مشر مقتدا وي وإنه يقينا دا إبراهيم عليه السلام في الآخرة في آخرت من الصالحين لنكان نبوي والذين وهاكسان كفروا كافران دي والذين وهاكسان كفروا إنكار کړي بآيات الله آيات الله تعالى ولقائه او د ملاقات الله د باس بعد الموت اولئک دا هاکسان دي ایسو چې نا امید شوي دي من رحمتي د رحمت زمانہ و اولئک دا کسان دي لهم تدیو لپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی الله دې وساتي وما كان جواب قومه بس سورۃ عمل د قوم د نورۃ عمل د قوم د ابراهیم علیه السلام الا مگر ان دا خبره قالو چې ویل دي وقتلوه قتل کې ابراهیم علیه السلام کرا او حرقوا یا ژوندۍ وسوځوي وانجاه الله بس نجات ورک الله رب العزت ابراهیم علیه السلام درا من النار دورنا ان فی ذلک یقینا بدی کی آیات عبرت دی بدی واقعی بلا عبرت دی لقوم دپارا دها قوم یؤمنون چې یقین کوي ایمان وروړي وقال او ابراهيم عليه السلام انما يقينا خبر دادا اتخذتم جداس نسجني من دون الله بمقابله الله تعالى کی الله نما سوا الله بمقابله کی نسلی یا الله نما سوا نسلی اوسانا بوتان درا مودتا بینکم دپار د دوستانی پمن دستاسو کی دپار د محبت پمن دستاسو کی فی الحیات الدنیا پر زندگی د دنیا کی ثم یوم القیامت بیا قیامت کی عمل کرتیا سکی ثم یوم القیامت بیا پورز د قیامت یا پر انکار وکوي بعضهم بعض استاسو ببعض وبعض بعض ملګری په بعض بیا انکار کوي مختلف کوي بل بس کوي ويلعنوا لعنت بوي بعضكم بعض استاسو بعضا وبعض بیا په یو لعنت وی چې الله لعنت دیګه الله دې تباہ و برباد کا الله دې داسې منظور وساتي ومأواكم النار او زيستا سبور دي ټکانه ستا سبور دا وما لكم ونبوي ستا بارا من ناسين سوک مددگاراننا فآمن له لوط بس ایمان راوړ په ابراهيم عليه السلام باندې لوط عليه السلام رسول پیغمبر وقال وی ویل ابراهيم عليه السلام اني يقينن مهاجر هجرت کوونکی الى ربي خپل رب جانب ته رب ته هجرت انه يقينن الله تعالی هو العزيز انه يقينن الله هو العزيز دک الله تعالی غالب دی الحکیم وحکمت والا دی ووهبنا له ومنهب کړو ابراهيم عليه السلام دا اسحاق عليه السلام و يعقوب عليه السلام وجعلنا وغرزولهم في ذريتي فاولاد دجوكي نبوت والكتاب وكتاب وآتيناه ورکړو ابراهيم عليه السلام درا
ورکړی دی ابراهیم علیه السلام لرا اجره اجر فی الدنیا په دنیا کې و انه یقینا دا ابراهیم علیه السلام په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نبوي